أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. تر اوسه پوری دو قسم خلق ذکر شو. یو تویل کېږي حزب الله او دویم تویل کېږي حزب الشیطان. سورة المجادله تشتمه سپاره کې د دې ذکر شوی دی چې کم خلق د الله دوستان دي او د الله بندگان دي په سچ باندې، نو هغوی ته قرآن کریم حزب الله ویلی دي. او کم خلق چې هغه د الله د دین دشمنان دي او د پیغمبرانو د صحابو دشمنان دي، یعنې کافران دي، هغوی ته الله رب العزت په سورة مجادله کې حزب الشیطان د شیطان ډله ویلی ده. وس الله رب العزت دا سورة البقره دا 20 آیاتونه چې ذکر شو، په دې کې 3 قسمه ډلې ذکر شوې. یوه ډله د مسلمانانو، دویمه د کافرانو او دریمه د منافقینو. د مسلمانانو کې 2 قسمه دي، یو متقیان دي یو مؤمنان دي. مؤمنان عام مسلمانان دي او متقیان خاص نیکان مقربین چې د الله نزدې خلق دي، هغه دې مراد دی. او کافران هم په 2 قسمه دي، یو سوچه کافر دی چې سوچه انکار کوي، دویم چې په ظاهر باندې مني او په ځن زړه کې انکار کوي. نو دې څلور وانو ډلو ته د الله طرف نه اوس اعلان دی او د هر یو ډلې ته په خپله درجه کې اعلان کوي الله چې تاسو مسلمانان شئ، تاسو بندګي وکئ زما او د بل معبود بندګي مه کوئ. نو الله فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو، یا ایها المؤمنین نه دی ویلی، یا ایها المؤمنون نه دی ویلی، یا ایها الذین آمنوا نه دی ویلی، یا ایها الناس. ناس عام دی، ټولو خلقو ته وایي، که کافر دی که مسلمان دی که منافق دی که متقی دی، د ټولو دپاره عام دی. یا ایها الناس، ای خلقو، ای ټولو د دنیا ټولو خلقو واورئ. اعبدو، تاسو بندگی وکئ، تاسو عبادت وکئ، ربکم الذی، د رب د هغې ذات، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یئ. په یا ایها الناس کې الله رب العزت کافرانو ته وایي چې ای کافرانو، تاسو د خپل کفر پرېږدئ او کلمه د توحید ووایئ، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، او کفر پرېږدئ، مسلمانان شئ. او منافقینو ته وایي چې یا ایها الناس، ای منافقینو، تاسو چلبازي پرېږدئ او اخلاص ځان کې راولئ. یعنې کله داسې مه وایئ چې کله وایي موږ منو، کله وایي نه منو، کله په ظاهره وایي منو، کله په باطنه وایي نه منو. داسې مه کوئ. اخلاص پیدا کړئ، د الله نه ویرېږئ او په سچ او په رښتیا دین باندې راشئ. هغو ته هم دا اعلان دی تاسو په رښتیا باندې د الله بندګي وکئ. او دریم ته مراد عام مسلمانان دي چې ای مسلمانانو، تاسو عام مسلمانانو چې کوم ګناهګار دي هغو ته وایي تاسو د خپل ګناه نه توبه وکاږئ، د خپل ګناه نه باز راشئ او صحیح دین اسلام ته او صحیح مسلمانی قبول کړئ، نه تقوادار شئ. او څلورم نمبر کې بیا وایي یا ایها الناس، ای تقوادارانو، ای متقینو،
تاسو به د خپل کار کې استقامت اختیار کړئ. ان تاسو متقیان د الله نږدې خلک خو یې خو ځان کې چې دی نو استقامت پیدا کړئ او دا کار د اخره پورې داسې وچلوئ. نو څلورو واړه ډلو ته په خپله مرتبه کې الله اعلان کوي. یا ایها الناس ای خلکو اعبدو تاسو بندگی وکئ. دلته دا اعبدو لفظ اعبدو په معنا د وعده چې الله وی تاسو ما سره وعده وکئ. یا اعبدو تاسو بندگی وکئ عبادت وکئ ربکم دا رب هغه ذات چې تاسو پیدا کړی. نو رب دلته الله نوم هم ویلی شو. رب ویلی کېږي چې هغه د باریک شان د قطرې نه داسې ماهره عقلمند تدبر والا سوچ و فکر والا او داسې زړور انسان هغه پیدا کړي. دې ته ویل کېږي رب. دا د رب تخلیق دی چې د معمولي غوندې کسیز نه داسې انسان جوړ کړي چې هغه ټوله دنیا بیا چې دی نو راج کوي په هغې باندې. نو اولنی په اسلام کې اولنی شرط هغه د توحید دی چې تاسو توحید په صحیح طور باندې ومنئ. که په صحیح طور باندې توحید انسان خپل زړه ته د توحید عقیده کوزه کړي نو په دې د دنیا ټولې مسلې حل کېږي. ځکه چې صحابه کرام زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه کلمه توحید ویلې وه خو هغوی د خپل زړونو ته دا کلمه داسې کوزه کړې وه چې یقین پې مضبوط و. ټول کارونه به په دې کول. نبی علیه السلام مبارک ایک یوازې تنها چې په غیر طرف ته اخوا ټول کافران خپلوان هم کافران پردي هم کافران خو د دې کلمې حقیقت یې زړه ته کوز کړی. نو ټول قوم ته به دا اعلان کو چې تاسو کې دونې فلا تاسو چې څه کوئ وکئ تاسو ما ته هېڅ ضرر نشئ رارسولی. او دغه شان په ټوله دنیا باندې نبی علیه السلام مبارک خپل دین هغه قایم کو. دغه شان صحابه کرام هغوی په دې کلمه باندې یقین بالکل مضبوط وو. نو کافر به د هغوی نه یېرېده او هغوی به د کافر نه یېرېده. نو د کافرانو به د دغې مسلمانانو نه په زړه کې به یېره وه دبدبه روب به چې د مسلمان نوم به یې واورېده نو یېرېده به. وجه څه وه حقیقت دا و چې د هغوی په زړونو کې د دې کلمې توحید د دې کلمې صحیح یقین مضبوط و چې هر څه چې الله غواړي هر څه کوي او مخلوق د الله د ارادې نه بغیر هېڅ هم نشي کولی. نو دې وجې نه وایي یا ایها الناس اعبدو ای خلقو که کافران یې که منافقان یې او که مسلمانان یې ګناهګاران یې که متقیان یې تاسو صرف د الله بندګي وکئ. د کم الله ربکم چې ستاسو رب دی چې تاسو یې د نش نه شته کړی نه وای الله دنیا ته پیدا کړی او غټې کړی تاسو له زندگی درکړه عمر درکو ژوند درکو او تاسو له چې دنو عقل درکو تدبر درکو طاقت درکو او ربکم الذی د هغه نو پدې کې د باقی د غیر الله ټول عقیده ختم شوه چې ور صرف د هغه ذات ربکم الذی رب تاسو هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین وهغه کسان هغه خلق هغه امتون او هغه ډلې من قبلکم چې وړاندې ستاسو نه وو مخکې ستاسو نه وو. دې ځای کې دا اشاره کېږي قرآن کریم دې خبره ته اشاره کوي چې اے مسلمانه ته چې الله پیدا کړی زمونږ د امت ته اشاره ده نو ته هغه ذات عبادت وکړه چې ته پیدا کړی یعنی الله او باقی چې څومره مصنوعي معبودان دي هغه پرېږدئ.
څلورو ډلو ته اعلان کوي الله. او بیا قرآن کریم وایي من قبلکم چې ستاسو نه کم مخکې خلکو کم مخکې امتونه چې هغه الله پیدا کړو د هغه الله عبادت او بندګي وکړي. نو دې کوم ختم نبوت طرف ته اشاره شوه. که چېرته زمونږ د دې نبي د امت نه پس بل امت دنیا ته راتلی، بل نوی ملت، بل نوی دین، بل نوی پیغمبر دنیا ته پیدا کېدی، بل امت راتلی چېرته، نو الله به داسې هم ویلو چې من قبلکم و بعدکم، ستاسو نه مخکې او ستاسو نه وروستو. وروستو ذکر به که الله ونه کړو، یعنې ستاسو نه مخکې چې کوم امتونه دي چا پیدا کړي دي هغه ذات، او چې تاسو پیدا کړي یې هغه ذات. نو د دې هم دا معلومه شوه چې زمونږ نه پس بیا بل امت دنیا ته راتلو ولا نشته، بس موږ اخرني یو. دا ګوره د قرآن کریم د دې آیات نه دا معلومه شوه من قبلکم چې مخکې ستاسو نه څومره قومونه تېرې شوي، څومره پیغمبران، دا ټول الله پیدا کړي دي او د هغه الله هغوی عبادت کړی دی. چا چې د الله عبادت کړی دی او دا کلمه یې ویلې ده چې لا اله الا الله، دغه خلک کامیاب شوی دی. او چې چا دغه کلمې نه غیر علاوه بله لار اختیاره کړې ده، بله کلمه ویلې ده، په چې د بوتانو موتانو نومونه یې اخیستي دي او په بل چا ایمان راوړی، هغه خلک الله هلاک کړی دی. د هغوی نوم او نشان هم الله نه دی پاتې کړی. من قبلکم چې وړاندې ستاسو نه، لعلکم دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاران شئ، تقوادار شئ، پرهیزګاران شئ. نو د دې نه متقي مسلمان یو عام مسلمان دی چې عام مسلمانان هغه په کروڑو دي چې صرف په خوله باندې اقرار، په ژبه باندې اقرار کوي، دغه مسلمانان په کروڑو باندې دي. خو کوم چې حقیقت کې دغه کلمات توحید خپل زړه ته کوزه کړې ده او د هغوی دا 100% په زړه کې دا یقین دی چې الله یو دی، هر څه الله کوي، مخلوق د الله د ارادې نه بغیر هېڅ نشي کولی. دا خبره بالکل زړه ته مضبوطه کړې ده. دا ډېر کم خلق وي، یعنې متقیان او پرهیزګاران. داسې عام مسلمانان د نوم هغه دنیا ډکه ده. دا هزارات تبلیغیان هزارات چې کله لاړ شي دوی موږ ته بعضې واقعې کړي دي د ښکته د افریقا ځنګلاتو دغه طرفونو ته. نو هلته و چې ښایي لکه په نوم باندې خانداني مسلمانان یې، خو لکه تپوس ترې وکړي چې ته مسلمان یې، ته په څه شي مسلمان یې، ته ما ته دغه الفاظ ده وراکړه، نو دغه نه ورغلي. خو موږ خانداني مسلمانان یو، به دغه روایت مخې ته ځوته یو، نور پوهېږي نه چې مسلمان یې څه ته وایي. دوی څه په خوله باندې مسلمانان خو دنیا دي، خو حقیقت کې ځان نه دا کلمه زړه ته کوزولو والا هغه بیا ډېر کم میلاویږي. هغه چې په رښتیا ووایي نو هغه هم دغه خلقو کوم چې مخې ته تېر شوي صحابه کرام دي، تابعین دي، تبع تابعین دي، چې هغوی په زړه کې به د الله نه علاوه د بل هېڅ چا یاره نه وه، بالکل صرف به د هغه الله بندګي کوله بس. یا ایها الناس اعبدوا، ای خلکو تاسو بندګي وکئ، تاسو عبادت وکئ. ربکم الذي، د رب ستاسو هغه ذات، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یې، والذین او هغه خلق، هغه امتیان، هغه ډلې من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، وړاندې ستاسو نه وو، لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو پرهیزګاران شئ. الذي، الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه، فراشا فرش، والسماء واسمان، بناء چت. الله رب العزت زمونږ ستاسو دپاره د ځمکه اواره وړورې ده، یعنې که ته په غر هم خېږې خو غر تاره لاره درکوي، غر کې لاره یي داسې، خو چې د لرې نه ورته وګورې خو د بال په شکل ده، غونډه ده، چړو چې چړی دی خویږي. خو انسان دومره دی چې په ځمکه ځي ټول ځمکه ورته اواره سته ښکاري. او داسې نه ډېره نرمه ده، هم نرمه ده هم سخته ده. نرمه په دې ده چې ته ولکه شعره پر دې جو ګټه هم دغه دی او خاور هم دغه کېږي، او سخته په دې ده چې ته پې څومره بادي هم کې کوه پې دا ښه ده کیني نه، سخته ده او نرمه هم ده، انسان ته الله نرمه کړې هم ده. خو الله ستاسو دپاره دا ځمکه ما خوره کړه. الذي، الله هغه ذات دی، جعله چې ویې ګرځوله، جوړه یې کړله، لکم الارض ستاسو دپاره ځمکه، فراشا فرش، والسماء او اسمان، بناء چت. اسمان دا ډېر زیات لرې فاصله کې دی. بعضې مفسرین داسې راغستې دي
که د اسمان نه سړی یو ګټه راوولي یو کاڼی راوولي نو په 1500 کاله کې به ځمکې ته راورسي. اسمان دومره اوچت دی. بیا دویم اسمان د دې نه دومره په ډبل دی، بیا دریم د دې نه په ډبل دی، بیا منتها او بیا بره عرش او د الله کرسۍ لامکان او خو بیا ډېر اوچته دي، ډېر لرې دي او د یو بل نه غټ یو بل نه غټ بره بیا کرسۍ د یوه اسمانونو ورو ځمکو نه ټول نه غټه ده. وسع کرسیه السماوات والارض سورت آیات کرسی کې چې راځي. والسماء اسمان بناء چت وانزل راوروي الله پاک من السماء د اسمان نه ماء یعنی باران د اسمان د طرف نه یعنی وریځې پورته کې خپل قدرتونو باندې بټنونو بارانونه هغه چې کم ځای وغواړي په هغه ځای باندې راووري. من السماء د اسمان نه ماء باران فاخرج راوباسي راوټوکوي به په دې باران سره من الثمرات د میوونه میوونه رزق لکم رزق ستاسو دپاره غنم جوار دا څومره میوې چې په نظر د تخکاري دا ټول پکې داخلي دي. فلا تجعلوا به تاسو مه ګرځوئ لله د الله دپاره اندادن خدایان شریکانو. تاسو دا دومره غټ غټ نښې وینئ چې باران الله راوری، څوک باران نشي راورولی. دا وریځې چې بر راوري دا سهار دا سپوږمۍ انور راخېږي انور او ماښام پرېوځي، دا بل څوک کولی شي د الله نه علاوه. انسان چې معمولي غوندې کې هم سوچ فکر وکړي نو خپل الله ته چې دی رسي دا ارسه الله د دې څوک پیدا کوونکی شته. فلا تجعلوا تاسو مه ګرځوئ لله د الله دپاره اندادن شریکان خدایان معبودان وانتم تعلمون او حال دا د تاسو ښه پوهېږئ چې دا ارسه الله کوي. باران الله راوری، اسمان الله برکت ودرولی، ځمکه الله خوره کړې ده، دا بوټي الله را زرغونې، دا میوې موږ له الله راکوي، دا رزق الله راکوي. ښه دا موږ ته پته ده ځمکه الله غوړولې ده. خو بیا هم چې دی نو بعضې هغه انسانان چې دی هغه الله پرېږدي او د مخلوق عبادت شروع کړي. نو الله وایي چې په یا ایها الناس اعبدو کې د ټول مخلوق نفي چې څومره مخلوق دی، دا کاڼي دي، دا ګټې دي، دا حجر شجر نجر چې څومره دا ګټې دي ونې دا ټول الله پیدا کړي دي. ته اوس هغه مخلوق لګي په خپل لاس باندې بت راشي او بیا هغې ته په خپله سجده کې او خپل الله جوړې دا څومره کمقلتوب دی. خو الله چې عقل والي بس چې الله چاته هدایت نه کوي که نه بیا هغه څوک هدایت نشي کولی. فلا مضل له. یا ایها الناس اعبدوا ای خلکو تاسو بندګي وکړئ ربکم الذي د رب د هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من والذین هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وړاندې لعلکم د دپاره تاسو تقون پرهیزګاران شئ تقوادار شئ. الله نه وویریږي تقواداري دې ته وایي. الذي الله هغه ذات دی جعله چې ګرځولې ده غوړولې ده لکم الارض ستاسو دپاره ځمکه فراشن فرش والسماء اسمان بناء چت وانزل راوروي الله پاک من السماء د اسمان د طرف نه ماء باران فاخرج راوباسي راوټوکوي به په دې سره من الثمرات د هر قسمه میوونه رزق لکم ستاسو دپاره رزق. فلا تجعلوا بس تاسو مه ګرځوئ لله د الله دپاره مه جوړوئ اندادن شریکان خدایان وانتم او حال دا د تاسو تعلمون ښه پوهېږئ دا هر څه الله کوي بیا هم تاسو شریکان جوړوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.